الکلمة لفظ وزع لمعنى مفرد. دا الکلمه درې اجزا لري. یو جز ال ده، بل جز کلم ده، بل جز لفظ د تو ده. ال کلم تو. نو دا بیل بیل جز چې حل شي په مختصر طریقه نو بیا به مجمع کلمه په خپله حل شي. الف لام په لغت کې تحسین ته وایي، تحسین ته. او په اصطلاح کې کلمتون تحلا بها کلمتون اخرى. دا یو کلمه ده چې ښایسته کولی شي په بله کلمه. دا یو کلمه ده چې ښایسته کولی شي په بله کلمه. دې ته الف لام وایي. رجل ده، الف لام په داخل کا الرجل، نو رجل په ښایسته شو. الف لام چې دی د جمهورو په نسبانې دوه قسمه دي. یو الف لام اسمی، یو الف لام حرفي. دا د جمهور علماء رای ده چې الف لام دوه قسمه دي، اسمی او حرفي. یوه رای د مازني ده. مازني یو عالم ده، هغه وایي چې الف لام یو قسم دی چې حرفي دي، دا یو قسم دی چې حرفي دي، او اسمی نشته ده، هغه صرف په الف لام حرفي قائل ده مازني. لیکن کتابونه روان دي په مذهب د جمهور حضرات وایي چې الف لام دوه قسمه دي، حرفي او اسمی. الف لام اسمی هغه الف لام دی چې تعبیر ته نه کیږي په موصول باندې، په الذي التي ته تعبیر کیږي. نو دا ځکه اسمی دی چې تعبیر ته نه په موصول کیږي، نو موصولات خو اسما دي، نو دا الف لام اسمی شو. د الف لام اسمی صله به وي، ځکه چې دی نه تعبیر په موصول کیږي نو صله به غواړي. نو صله به اسم فاعل یا اسم مفعولی، بل څه به نه وي. هغه اسم فاعل اسم مفعول چې په معنا د فعل وي، پام کوئ. هغه اسم فاعل اسم مفعول چې په معنا د فعل وي. ولی بیا بل شی صله نه وي؟ ځکه چې که په اسم جامد داخل شي یا داسې شی چې په معنا د فعل نه وي، نو هغه بیا صله نه جوړېږي او مدخول د دې به صله وي، او هغه صله نه جوړېږي چې زید عمر بکر مدخول کې. او که په فعل داخل شي لکه الضرب، الیضرب، نو فعل خو صله واقع کیږي، خو بل طرف ته الف لام خاصه د اسم ده، نو بیا په فعل داخلیږي نه. نو نحاتو فیصله وکړه چې مدخول د الف لام به اسم فاعل اسم مفعولی، هغه اسم فاعل اسم مفعول چې په معنا د فعل وي. نو شکل به د اسمی، تعبیر به ترنه په اسم فاعل اسم مفعولی، نو صله بس الف لام به په داخل شي، نور به په معنا د فعلی. نو چې په معنا د فعلی نو صله به واقع شي، لکه الضارب الذي يضرب. داسې شو. بعضې وایي چې په صفت مشبه الف لام موصولی دي که حرفي دي، او په دې کې اختلاف ده، خو دا خبره کمزورې ده. په صفت مشبه کې الف لام حرفي دي، ځکه صفت مشبه کې خو معنا د دوام ده، خو په معنا د فعل نه راځي، نو په هغه کې الف لام حرفي دي. دا الف لام اسمی شو چې دی به داخلیږي په اسم فاعل اسم مفعول، او اسم فاعل اسم مفعول به په معنا د فعلی. نو شکل به د اسمی دی به په داخل شي، نور به په معنا د فعلی نه صله به واقع شي. الفیه لیکي چې کله کله الف لام موصولی په مضارع معربه هم داخلیږي. وکونها بمعرب الافعال قل، دا راځي. لکه دا شعر ما انت بالحکم ترضى حکومته، ما انت بالحکم ترضى حکومته. الترضى، ترضى دا مضارع معربه ده، الف لام په داخل دي. کله الف لام اسمی په مضارع معرب هم داخلیږي، خدا کم دي ځکه الفیه وایي.
وکونها بمعرب الافعال قل دا په کم داخلي. الف لام حرفي دا عام مستعمل دي، دا په هر چا داخليږي. الف لام حرفي په دوه قسمه دي، زائد دي او اصلي دي. زائد او اصلي. د زائد دا تعبیر په زائد په قوت د نکره کې دي. نو الف لام زائد چې په چا داخل شي هغه په حکم د نکره کې دا، نو صفت ولا نکره واقع کیږي، جمله ولا صفت واقع کیږي. لکه دا شعر ولقد امر على اللئيم يسبني فمزيت ثم قلت لا يعنيني. اللئيم کې الف لام زائد دي، يسبني دا ورله صفت ده. يسب فعل په د کې هو ضمیر دی، هغه فاعل یہ د متکلم مفعول به ده. پیر سپال سن مفعول به نه صفت د اللئيم شو. جمله خو صفت د معرفه نه واقع کیږي ځکه چې جمله په قوت د نکره کې ده، لیکن دلته صفت د اللئيم ځکه شو چې الف لام په اللئيم کې زائد دي. نو الف لام زائد دیتا وایي چې دا په قوت د نکره کې دي، که د کلمې نه وغورځي اثر په کلمه نه کوي او جمله ولا صفت واقع کیږي. یو دی الف لام اصلي، هغه څلور قسمه دي. الف لام اصلي دی ته وایي چې مفید د تعریف دی او که د کلمې نه وغورځي نو کلمه نکره کیږي. الف لام اصلي څلور قسمه دي: جنسي، استغراقي، عهد خارجي، عهد ذهني. 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 دا الف لام شو. الف لام جنسي دی ته وایي چې مدخول د الف لام کلی، خدا کلی من حیث هوی په ضمن د افرادو کې نه. مدخولی کلی دا کلی من حیث هوی په ضمن د افرادو کې نه، افراد ته نه مراد. لکه الرجل خیر من المرأة، ماهیت د سړي غوره ده د ښځې نه. دلته ماهیت رجولی مراد ده، افراد نه دي مراد، ځکه ډېر کله افراد د ښځې غوره دي د افرادو د سړو نه. الف لام استغراقي دی ته وایي چې مدخول د الف لام کلی، خدا کلی په ضمن د ټولو افرادو کې، دې کلی چې څومره افراد دي هغه ټول ته مراد دي. دې ته الف لام استغراقي وایي. لکه ان والعصر ان الانسان لفی خسر. نو الانسان کې الف لام استغراقي دي، مراد تینا تمام افراد د انسان مراد دي، ځکه خو ترستو استثناء ده چې الا الذين امنوا. نو دلته مدخولي کلی دی چې انسان دی، خدا انسان په ضمن د ټولو افرادو کې دی. دې ته الف لام استغراقي وایي. الف لام عهد ذهني دی ته وایي چې مدخول د الف لام کلی، دا کلی با په ضمن د یو فرد غیر معین کی، چې دا فرد غیر معین به نه متکلم ته معلومه او نه مخاطب ته، خو متکلم به فرض کی. دا به په ضمن د یو فرد غیر معین کی، دا فرد غیر معین به نه متکلم ته معلومه او نه مخاطب ته، خو متکلم به فرض کی. لکه یعقوب علیه السلام خبر الله تعالی په قرآن کې نقل کړي، واخاف ان یاکله الذئب. الذئب کې الف لام عهد ذهني دي، دلته مدخول د دې کلی ده چې ذئب ده، خدا په ضمن د یو فرد کې به واغستی شي. ولې؟ ځکه دلته عقل ذکر ده او عقل ماهیت نشي کولی، عقل افراد کوي. نو دا عقل چې ذکر ده نو معلومه شو چې ذئب په ضمن د یو فرد کې ده. خدا فرد نه متکلم ته معلوم ده نه مخاطب ته معلوم ده، متکلم به فرض کی. ولی کو یعقوب علیه السلام ته معلوم به دا شرمخ پس ته وجل به
او نه زامنو ته معلومو دې ته الف لام عهد ذهني وایي. الف لام عهد ذهني په قوت د نکره کې دي، خو عین نکره نه ده، دوه وجې دي. جمهور علما وایي چې نکره دې ته وایي چې دلالت کوي په فرد غیر معین، فرد منتشر. نو دلته په نکره کې مقصود فرد دی، او الف لام عهد ذهني دلالت په مدخول خو به کلی و په ضمن یو فرد غیر معین کې، خو په الف لام عهد ذهني کې به دا فرد مقصود نه وي، په نکره کې به هغه فرد مقصودي. وجاء رجل من اقصى المدینه، یو سړی راغی، هر سړی چې خو یو سړی راغی، په نکره کې به فرد مقصودي، او په الف لام عهد ذهني کې هغه فرد نه دی مقصود، خو صرف فرض بشي د دې دپاره چې دلته قرینه اواز کوي چې هلکه کلي ماخله دا شي. واخافو ان یاکله الذئب، عقل اواز کوي چې د ماهیت د ذئب ته ماخله، کلي ذئب ماخله فرد واخله، نور فرد به مقصود نه وي، هغه به پرش شي. او یا خو نکره دې ته وایي چې دلالت کوي په ماهیت کلي. بعض علما د نکره دا تعریف کوي، نو بیا خو الف لام عهد ذهني خو په ضمن د فرد غیر معین کې دي، او نکره دلالت په ماهیت کلي کوي، نو بیا یې فرق خو شو کو نه شو. نو بیا د نکره او د الف لام جنسي فرق نه کېږي، الف لام جنسي دلالت په ماهیت کلي کوي او نکره هم کوي، خو فرق دا دی چې الف لام جنسي دلالت په ماهیت کلي کوي، نو هغه ماهیت به په ذهن کې معتبري، او نکره چې دلالت په ذات مبهمه کوي، نو هغه ماهیت به په ذهن کې نه معتبر. دا یو ځای ته خبر او تاسو ته مې وکړه. یو دی الف لام عهد خارجي، الف لام جنسي استغراقي عهد ذهني، د درې واړو کې به مدخول کلی، خو چې کلی من حیث کلی نو الف لام جنسي شو، چې کلی په ضمن د ټولو افرادو کې نو استغراقي شو، چې کلی په ضمن د یو فرد غیر معین کې نو عهد ذهني شو. الف لام عهد خارجي دی ته وایي چې په دې کې اشاره یوې حصې ته اشاره وي، دا حصه به یا پردي یا بډیري، خو یوې حصې ته به اشاره وي، دې ته الف لام عهد خارجي وایي. چې مدخول به حصی کلی به نه وي، دې ته الف لام عهد خارجي وایي. به الف لام عهد خارجي په درې قسمه دي، الف لام عهد علمي، الف لام عهد صریحي، الف لام عهد کنایي. الف لام عهد علمي دي ته وایي چې مدخول چې چاته اشاره کوي هغه نه صراحتا ذکر دی او نه کنایتا ذکر دی، خو متکلم او مخاطب ته معلومي قرطه، دا دی الف لام عهد علمي. مثلا یو سړی چې پرون راغلی ویل چې زه به د کاپي په ټیم کې راځم او تاسو ته به یو خبره کوم، ویسي ویلو، نو موږ اوس دلته خپل سبق او د سړي هېڅ ذکر نه کوو، او ناڅاپه سړی راشي او زه غږ وکړم چې جاء الرجل، نو ما او تاسو ته معلوم دی زه متکلم یم تاسو مخاطبین، خو مخکې د دې سړي ذکر نه صراحتن شوی نه کنایتن شوی، دې ته الف لام عهد علمي وایي. الف لام عهد صریحي دې ته وایي چې په د الف لامو کې چاته اشاره هغه مخکې صراحتن ذکري، او الف لام عهد کنایي دې ته وایي چې په د الف لامو کې چاته اشاره هغه صراحتن نه ذکر، خود څه قرائن ذکري چې د قرائنو نه معلومیږي. قرآن پاک ته ګورئ، امرأة عمران وی ربی انی وضعتها انثى وليس الذکر کالانثى، نو لیس الذکر کالانثى یا د امرأة عمران قول دی یا د الله تعالی قول دی. په الانثى کې الف لام عهد صریحي دي، ذکر ربی انی وضعتها انثى مخکې انثى ذکر دی، او په الذکر کې الف لام عهد کنایي دي، ځکه مخکې د قرن نه معلومیږي چې الکې مراد د امرات عمران جنۍ نه ده مراد. څنګه
ربی انی نظرت ما فی بطنی محررا فتقبل منی. دلته محرر ذکر کو نو تحریر د بچی مناسب ځکه په جنۍ بیماری مرضی نه خو به جمعات ته نشي ورتللی بل جنۍ دا هغه به برسر عام خدمت څنګه په یو قبله کې کولی شي چې یو ځای د ټولو خلکو قبله ده. نو تحریر د بچی قرینه ده چې مراد نه الک دی. نو الذکر کالف لام عهد کنایه شو. الکلمتو دلته چې الف لام استغراقی شي نو مراد نه هر فرد د افرادو د کلمې د نحوی شو. چې اخود شوی لمعنى المفردین د پار د معنی مفردین. چې الف لام جنسی شي مراد نه جنس ماهیت د کلمې ده. الکلمتو جنس کلمه نحویه لفظ ملفوظ د انسان ده. او چې الف لام عهد خارجي شي ندی کې به اشاره شي سند د نحاتو ته. سند د نحاتو ته الکلمتو هغه کلمه چې جاری دا په جبه د نحاتو لفظ ملفوظ د انسان ده. هغه کلمه چې جاری دا په جبه د نحاتو لفظ ملفوظ د انسان ده. وضع چې خود شوی ده لمعنى مفردین د پار د معنا مفردین. اوس په شوب خبره باندې چې الف لام پکې عهد ذهنی شي نو مان بدا شي مطلق کلمه لفظ ملفوظ د انسان ده. خو الف لام عهد ذهنی پکې کمزوري دي ځکه چې الکلمه مبتدا ده او معتبر په مبتدا کې تعریف ده او الف لام عهد ذهنی په قوت د نکره کې دي. نه خدا د چې جنسی استغراقی عهد خارجي به پکې عهد خارجي غوړه دي. الکلمه هغه کلمه چې جاری ده په جبه د نحاتو لفظ ملفوظ د انسان ده. نو په الف لام سره اشاره شو سند د نحاتو ته دل د نحاتو ته. چې الف لام استغراقی شي اشاره بشي هر فرد افراد د کلمې نحوی ته استغراقی شو. الکلمتو هر فرد افراد د کلمې نحوی لفظ ملفوظ د انسان ده. چې الف لام جنسی شي مراد تر جنس ماهیت د کلمې شو. الکلمتو جنس کلمه نحویه لفظ ملفوظ د انسان ده. وزا چې خود شو ده د پار د معنا مکره ده. بس ده.